خفه کېږئ مه ږیره خرایل ګناه ده ګناه کبیره ده بلکې ږیره خرایل یوه ګناه نه ده دا ډېر ګناهونه دي ما دا خبره په نیک نیتۍ دا ملګري تپوس کړی دی په نیک نیتۍ راته وایم د ستاسو سره د مینې په بنیاد درته وایم ږیره خرایل خو یو حرام دي نمبر 1 دویم دا ده چې په حرامو پیسې ورکول دي یا به په نی باندې خرې او یا به په بلیډ باندې خرې نو په دواړو دنه پیسې دي نو په ګناه دنه پیسې هم لاړې دا دویمه شوه دریم دا دي چې دا ګناه د خلکو مخکې ښکاره کړي بعضې ګناه خلک پټه کړي دا ته ښکاره کړي دا دریم نمبر ګناه شوه څلورمه دا ده چې بعضې ګناه خلک یو ځل کوي دا ته همیشه کوي څلور شو پنځمه ګناه څه ده پنځمه ګناه دا ده چې تا ته د خرایلې مخ ښکلې ښکاري حالانکه دا د پیغمبر د ګیره ښکلې شکل خدای خپل پیغمبر له خوښ کړی دا خرایلې مخ ته ښکلې ښکاري او شپږمه ګناه څه ده په د دې خرایلو مقابله کې چې کومه ګیره ده هغه ته سپکه ښکاري نو د غټو شپږو ګناهونو مجموعه شوه نو زما خو تاسو سره محبت دی او ستاسو ما سره مینه ده نو زه درته دا درخواست کوم چې چا هم ګیره نی نو د نن نیتو کې وپرېږدئ د پیغمبر سنت دی قسم دې د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي چې ساه ده نووته او ګیره دې خرایلي نو د رسول الله مبارک مخکې به بیا د ولاړې نه شرمېږي او قبر کې به دنه تپوس کېږي نو بیا به ډېر بې حیا پروت دی نو د بې حیایۍ نه دې خدای وساته به درته دعا کوم او د نن نیت وکوئ ګیرې والا هم خلک ښځې ورکوي او ګیرې والا هم په دې وطن کې خلک د وطن نه څوک شړي نه چې ګني د وطن نه ځه ولې ستا ګیره ده نه 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 دا د پیغمبر سنت دی او خدای دې تاسو د ټولو توفیق نصیب